زمونږ دپاره داسې قسمه پروګرام ارینج کو د های کورټ د کابینټ چې دی کوم چې زموږ شکشوبات خصوصا مونږ چې لګري ته خو مونږ زده کړم ډیره وکړه لامتناهي فیلډ دی دلته په های کورټ کې د محسوس کړی وه د خیبر پښتونخوا په تاریخ کې په لومړي ځل پېښور های کورټ منګورې بینچ د وکیلانو مشر سعید خان او د هغه ملګرو د ینګ وکلاو لپاره د زده کړې کلاسونه شروع کړي وو چې نن هغه سرته ورسېدل. د دغې پروګرامونو په حوالې سره ایډوکیټ افتخار افضل پاسون نیوز ته وایي په دې 3 ورځو کلاسز کې مور دین 50 نواله د 60-70 پورې لاست ډے کې زموږ سره 70 کسان دي دوی سوا اغسته او دا کم چونکې وکالت خو یو داسې فیلډ دی چې دا خو لامتناهي فیلډ دی چې هغې کې هره ورځ د زده کړې دپاره څه نه څه میلاویږي. نو دا موږ دې ته ټریننګ هم نه شو ویلی خو ګیټ ټوګیدر یو ګیدرینګ و چې د یو بل نه څه زده کړي او ماشاءالله هغوی ټول ډېر مطمئنه دي. سعید صاحب د وینا مطابق او د هغوی د کابینټ د وینا مطابق هغوی دا وایي چې دا پروګرامونه به موږ کوشش کوو چې په هره میاشت کې دا پروګرامونه ارینج کوو چې زموږ په منځ کې چې کوم دغه د ورورولي د هغه مضبوطي شي او زموږ د وکیلانو کم علم چې دی د وکالت په لحاظ سره هغه هم ورځ په ورځ سیوا شي. په دې 3 ورځني کلاسونو کې د 80 نه تر 90 پورې وکیلانو حصه واخیسته چې ورته بیرسټرز د سپریم کورټ او د های کورټ وکیلانو ښودنې وکړي او خپلې تجربې ورسره شیر کړي چې راغلي وکیلانو ترېنه ډېر څه زده کړه وکړه. نه خو ټول راول زه د های کورټ بار اسوسییشن او د افتخار صاحب ډېر مشکور یو چې هغوی زموږ دپاره داسې قسمه پروګرام ارینج کو او مطمئن دي موږ ډېر یو چې موږ نوي یو د فیلډ کې د های کورټ په لیول باندې نو موږ ته د دې نه ډېر څه زده کړه وشوه. ډېر ښه استادان رالو هغوی موږ ته مختلف ټاپکس باندې ټیچینګ وکړو. د هغې نه علاوه موږ د یو بل سره مطلب مختلف وکالات چې دي کوم د مختلف بار اسوسییشن نه راغلي یو بل سره انټروډکشن وشو نو د نوي ماحول نه د نویو ملګرو نه او د استادانو نه موږ ډېر څه زده کړو. کم 3 ورځې کلاسونه چې ارینج کړل په هغې کې زه د های کورټ د کابینټ چې دی د هغو ته ډېره شکریه ادا کوم او خاص کر زموږ جونیئر ملګری چې کوم دی افتخار صاحب چې د هغه په دې کې ډېرې ستړي دي او هغه مخکې هم داسې کلاسونه ارینج کړي په ډسټرکټ بار کې موږ د دې نه ډېرې زده کړه وکړه او موږ وایو چې دغسې نور کلاسونه هم څه منتلی ارینج کېږي نو دې نه به زموږ نور کم ملګري چې دي دا ینګ لایر دې نه به ډېرې زده کړه کېږي. خو ډېره د خپل انتظامیه د کابینټ ټول مشکور چې زموږ دپاره داسې یو پروګرام ارینج کړو چې په هغې کې موږ ته د لرنینګ موقع راکوي او زموږ د سینیر سره چې کوم انټریکشن چې کوم چې زموږ خصوصا د نوي کسانو دپاره ټریننګ کسانو دپاره یا زموږ چې کوم لاندې جونیئر وکیلان یو د هغو دپاره د لرنینګ ډېرې مواقع موږ ته په دې کې راشي. کوم چې زموږ شکشوبات خصوصا مونږ چې لیګري ټکس ویله چې لیګري په څنګه کوو زموږ به چا سره لیګري ټکس راځي او موږ به دا کم ځای کې اپلای کوو. دا کم پروګرام چې شو دا 3 ډے سیشن چې کوم د دې نه خو مونږ زده کړه هم ډېره وکړه او مونږ امید لرو د دې کابینټ نه مونږ مشکور هم یو دو مونږ دا امید لرو چې دوی به داسې قسمه ایونټ داسې قسمه سیشن چې بار ارینج کوي زموږ دا کم ینګ وکیلان چې د کم های کورټ لایسنس یې اخیستی دی دوی ته به دې کې ډېر څه نالج راشي خاص کر د های کورټ د حوالې سره. پېښور های کورټ منګورې بینچ د وکیلانو صدر سعید خان په دې موقع باندې د راغلو وکیلانو شکریه ادا کړه او ویل چې زموږ خواهش و چې داسې پروګرام را جوړ کړو چې په هغې کې موږ د سینیر وکیلانو نه زده کړه وکړو او چې کوم کمی زموږ په ینګ وکیلانو کې دی هغه ختم شي. موږ دلته په های کورټ کې دا محسوس کړی وه چې زموږ بعضې ملګري داسې دي چې هغو په هغې پراپر تیارۍ سره عدالت ته نه راغلي او ذهن کې هغه کانسپټ چې هغه کلیر نه وي نو د هغې دپاره مونږ سټارټ واخیستو او سټارټ اخیستل ډېر ګران ښکاري خو ماشاءالله ستاسو په تعاون سره د دې زموږ د وکیلا ورونو په تعاون سره هغه پروګرام ډېر په ښه خیریت او په ډېر خوش اسلوبۍ سره سرته ورسېدو. ګوره جي زموږ د ملاکنډ ډویژن خصوصا د سوات وکلا چې دي هغه ټول د دې خبرې په انتظار ناست دي لکه قسم له دې خبرې وږي دي چې مونږ ته چا څه وښوی ټول دلچسپي لري ټول دغه لري خو دلته د بدقسمتۍ نه داسې قسم پروګرامونه دې نه مخکې چا نه دي منعقد کړي. مونږ چونکې لومړنی انیشیټیو پروګرام مونږ سټارټ واخیستو او ستاسو مخې ته ده چې یاره ښه برپور شرکت پکې خلکو وکړو اوس هم تقریبا 30 کسانو خپل نومونه زموږ سره نور لیکلي دي او انشاءالله چې 40 پوره شي نو هغو ته مونږ بل سیشن هم دغه شانتې جوړ کړو. خپل پروګرام زموږ دا دی چې یاره په کال کې کم از کم که زیات نه وي چې مونږ 3-4 پروګرامه خامخا د خپل نوي کسانو دپاره ارینج کوو او هغو ته زموږ سینیر کم کونسل چې دي سینیر پوهه وکیلان چې دي هغه راځي او دوی ته خپل خبرې اترې وکړي نو دوی ته ډېر څه زده کړي نو د هغې سره به د عدالتي فیصلو معیار هم ښه شي د دې پوهه به هم سیوا شي
او فایده به ټول عام لیټیګنټ ته وځي. د پروګرام په اخر کې حصہ اخیستونکي ټولو وکیلانو ته د های کورټ بار اسوسییشن له طرفه سرټیفیکیټ ورکړل شو او راغلي وکیلانو دا خواهش څرګند کړو چې هر میاشت کې داسې د زده کړې پروګرامونو ته دې وده ورکړل شي. سمد انجم، پاسون نیوز، دارالقضا، سوات.